پیغمبر فرمایي د الله بندگان دي، نه خو انبیا دي او نه شهدا دي، نه نبی دی او نه شهید دی. الله پیغمبر دا څنګه بندگان دي؟ یغبطهم الانبیاء والشهداء، لیکن غبطه په دیو باندې نبیان او شهیدان کوي. نبی او شهید دا غبطه کوي چې کاش کې ما هم داسې کړي وي. دلته اوس د نبی نه یو داسې کار نه دی پاتې. نبی خو کامل انسان دی په انسانانو کې، لیکن د الله پیغمبر امت ته د شوق د پاره وایي چې که چېرته یو نبي دا کار نه کړی، آب هم د ارمان کوي چې ما کړی وي، شهید به هم د ارمان کوي چې ما کړی وي. هسې پیز دی د الله رسوله چې دومره یو ښکلی عمل دی او داسې یو بنده پې دومره ښایسته جوړېږي چې نبي او شهید هم د هغه کار تمنا کوي. قیل من هم یا رسول الله، صحابه کرام وایي د الله نبي دا څوک دي؟ قال هم قوم تحابوا بروح الله، دا هغه خلک دي چې د الله دپاره محبت کوي، د یو بل سره مینه صرف او صرف د الله دپاره کوي. علی غیر انصاب ولا اموال یتعاطونها، د الله نبی فرمایي نه د مال دپاره نه د نسب دپاره، صرف د الله دپاره محبت کوي، د الله دپاره مینه محبت کوي، د الله والاو دپاره سره. دې سړي ته به الله په ورځ د قیامت یو داسې مقام ورکړي چې نبی او شهید که چرته نبی خو هر کار کړلی، لیکن د شوق دپاره وي. باقي تمام دنیا او تمام اعمال والا، که عالم دی، که حافظ دی، که صدیق دی، که ولی دی، که هر سیز دی، که زنانه ده که نارینه ده، هغه به دا ارمان کوي کاش چې تمام د الله دپاره د چا سره محبت کړی وي. دې وجې نه د الله دپاره د الله والاو سره محبت وکړئ. دا نه چې هلک دي په پتون باندې کېنولی په موټر سایکل باندې چېرته ځئ جي هوټل ته ځو سټین د شپې 2 بجې، بیا زما خو ورسره د الله لپاره محبت دی. باچا خیل مولا کرکټ ته ناست دی، ټیک شو، ته د الله لپاره محبت د دغې څه کې نه، فاینل ته ناست دی، ګډرو صفا کولو ته ناست دی، سټیج ته ناست دی چې ته د هغه څه د الله لپاره محبت. بهرحال زموږ سره ډېر خلک محبت کوي چې په دغه بنیاد نه وي. ما بله ورځ درس کې تاسو قصه ذکر کړه، 2 ورځې مخکې زما خوا کې یو کس راځي، د هغې وجه دی چې زه ټیم هم ورکړم خفه هم رانه نه شي، او بیا ورته کښېنم نو زه چاته دا نه وایم چې ته ځې نه، بلکې چې تر څو پورې هغه په خپله ماته نه ویلي چې زه ځم او بس ټیم مې پوره شو. نو 2 ورځې مخکې ما به ټلیفون وکړ، نو جوان هلک دی، ځوان هلک دی، شوق مې هېڅ ډېر نشته، سپینه خبره دا کړو چې کښېنم کم. او بیا خصوصا هغه ځایونو کې چې کوم د غیبت نه نه خالي کېږي، فالتو خبرې پکې کېږي او عزت او حیا پکې نه وي. ما ته وایي زما څه مسله ده، مسلې له راغی، ما یې ټیک دی چې کله دلته راغی په اخیره ټیم کې چې کله ته ما ته وایي اخیره ټیم کې چې کله ته داسې راوړېده نو دا هر چیز یو خپل انداز وي، پته یې لګي. ما وایي چې دا ولې اوړي راغلی، دلته راسه ناست وم په دې کمره کې. بیا ما ورته که ته خندا رالپسې راتله، نو لږ کېناسته یو ګنټه په دې کې واړوله. اخره کې بیا وایي ویلی یم نو کله به ته یو طرف ته کله بل طرف ته. بیا راته وایي دلته قرآن پروت وای، راواغست دلته مخ ته کېښود، وایي که ستا نه به زه څه د مال تمه وساتم، د بل څه هېڅ تمه به نه وایي ته وساتم، هېڅ تمه مې نه نشته. په والله العظیم چې مینه مې څه د زړه نه ده، محبت مې څه د زړه نه دی. مای ټینک یو. تاسو موږ ویلیان چې کله د انګلیش لفظ ووایي تاسو خلکو له خندا درشي. ټینک یو موږ نه شو ویلی، ټینک یو. زړي ماته ویل د مولیانو له پکار دی چې دوی لاړ شي او انګریزي زده کړي، دا ډېر ښه چیز دی. ما له فقار نه چې دا موږ زده کړي دي، نو دا ولې بیبي شیرینې زیړ ورمېږدې. ما ورته یکدم د خولې نه وخاتو، دا پې ما ګوټه هم لګولې وه. Go to Europe and they invite English. My proper language is Arabic. I will teach only Arabic. دا خولې داسې ورانه وتښتېده. ما ته دا تا چېرته یاد کړلی؟ مال په خوب کې. همې تاسو به دې ټینګ پسې ویله. بهرحال د الله دپاره محبت بجلي ملاړه تیاره کېږي.